ستا فخر کې ټول خلک به وګروي و پکې روژه یمه نو ښه یمه. ملګرو دا نظم یو فوروې مخکې شیر شوی و، په دې باندې د افسر افغان لالا یو اصلاحي ریاکشن راغلی دی، یو جواب یې ورکړی دی اصلاحي. دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ او ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک هم ورکړئ او کمنټ کې خپله رایه شریک کړئ. ستاسو ښار کې ټول خلک بوزه ګرځي، زه پکې روژه یمه نو ښه یمه. ملګرو داسې دا ویډیو په داسې یو بالکل د کولاو اسمان لاندې کومه ګیر چاپېره به خلک هم ګرځي راګرځي، شاته ګلونه دي، چمن میدان، تر څو چې موږ دا ویډیو په دې وانړو چې دا یا د بدنیتۍ په بنیاد ده یا د تنګ نظرۍ، بلکې یوازې د خپلو څو کشرانو پوښتنې دي، سوالونه دي چې هغو ما ته د وټساپ د لارې رالیږلي دي. وایي چې ته په دې اړه باندې څه وایې؟ زه دغه کشر یا دا ځوان کوم او لګیا یې سوشل میډیا باندې کارونه کوي، د ده په اړه څه نه وایم، ځکه زما همیشه کوشش دا چې زه شخصیت ونه چیړم، بلکې زه په آیډیا باندې کار وکړم، زه په سوچ باندې په آیډیالوژي باندې ډسکشن وکړم. دغه ځوان چې هر څوک دی دی وخت تر وخته لګیا وي داسې څه نوي نوي څیزونه یا کنټنټ کریټ کوي چې هغه کله کله د معیار نه ډېر لاندې راوغورځېږي. دوه قسمه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې ته به معیار جوړې، ته به خلک خپل معیار ته خیجې، او یوه خبره دا ده چې ته به د خلکو معیار ته راکوزېږې، ته به خپل معیار د هغې سره لاندې راغورځې. نو دغسې بیا د ولس ګرومینګ نه کېږي، د هغو ذهني تربیت نه کېږي، د هغو نشونما نه کېږي، تر څو چې ته د ولس د ذهن مطابق څیزونه ډیزاین کې یا کریټ کې. کنټنټ کریټر ملګرو یو عام سړی نه وي، دله الله تعالی یو ډېره لویه موقع ورکړي، یو صلاحیت ورکړي، دی په میلینز کې خلک فالو کوي. نو په کار ده چې دی خپل د یو لفظ د یوې جملې ډېر زیات خیال ساتي. دا د ده سره یو مقدس امانت دی. خو له بده مرغه زموږ په ملک کې د کنټنټ کریټر هیڅ سوچ نشته دی. دیو یوازې د سستې شهرت دپاره یا د ولس د نفسیاتو د نیولو دپاره کله به ځي نو چاته به مایک نسي نو هغه به جړی، کله به ځي د خلکو هغه مظلومیت په مخ کې په دې شکل باندې راولي چې دی به ورسره هم جاړي او هغه به هم جاړي، یو ډرامه به یې جوړه کړي. دا کنټنټ کریټر نه دی، بلکې دا سړی څیزونه ډرامټایز کوي، د خلکو نفسیات مجروح کوي، مفلوج کوي او دغسې خپل ارننګ وغیره کوي. نو زما په خیال دا بې معیاره کار دی، دا د معیار نه لاندې راغورځېدی دي. اوس دې ځوان چې دا کوم کار کړی دی دا زمونږ تاریخ مشال یو شاعر رور دی، ډېر تکړه ځوان دی، ډېر ښه کنټنټ کریټر دی، ډېر ښه کریټیو انسان دی. د هغه یو ډېر مشهور کلام څو ښار کې خلک په رنګونو مړه، زه پکې ساده یم نو ښه یم، او داسې نور ډېر ښه شعرونه یې تخلیق کړي دي. د رحیم شاه صاحب کمپوز راغستی دی، په هغه کمپوز باندې د طارق مشال صاحب شاعري چې کوم ده ډېره زیاته روان و جاړه ویلې ده او په یو بل انداز باندې ویلې ده. دې ته وایي انټلیکچوال پراپرټي. په دې باندې زما کومو کشرانو چې زما نه معلومات کړي وو، یوازې په دې خاطر چې نور ځوانان داسې لارې چارې خپلې نه کړي چې څوک غواړي چې ساهو کنټنټ یا ډیسنټ کنټنټ مخکې راولي. دې ته په انګریزۍ کې وایي انټلیکچوال پراپرټي، لکه څنګه چې زمونږ فزیکل پراپرټي ده، کور دی، ګاډی دی، پلاټونه دي، جایداد دی، دقسې د کنټنټ کریټر انټلیکچوال پراپرټي وي. په مهذبه ملکونو کې، په بهر ملکونو کې په دې باندې باقاعده دا کرایم دی، خلک عدالت ته ځي، د انټلیکچوال پراپرټي چې کوم رایټس دي IPR ورته وایي، د هغې پوښتنه کېږي. خو دلته بدقسمتي دا ده چې دغه ځوان په خپله لګی کله خلکو ته ټیکنالوجي ښیي او کله یو څه کله بل څه، خو ده ته د انټلیکچوال پراپرټي رایټس بیخي معلوم نه دي. دا د ظلم زیاتی کړی دی، جرم یې کړی دی، کرایم یې کړی دی. د رحیم شاه صاحب کمپوز په کار ده چې دا ول د رحیم شاه صاحب نه تپوس کړی وی، بیا د طارق مشال شاعري په کار ده چې د هغه نه یې تپوس کړی وی چې زه داسې کولی شم که نه شم کولی. غرض مې دا دی چې که دغه ځوان ډسکریج نه کړی شي، دی په خبره پوه نه شي، نو سبا له به هر ځوان راپاڅي، ځان ته به موبایل نیسي، یو سټوډیو ته به ځي، یو ملګری به بل ځان سره پیدا کوي، د رحمت شاه سایل صاحب د شعر نه به غوږ راتروړي، بیا به د رحمان بابا شاعري راماتوي، بیا به د خوشحال بابا د شاعرۍ سره ظلم کوي، او دغسې یو سلسله به روانه وي. لہذا دغه ځوان چې دی ده کې دا اخلاقي جرت پکار دی چې دی کلیام د رحیم شاه صاحب نه، د طارق مشال نه او د نورو خلکو نه معافي وغواړي. دا اخلاقي جرت دی چې ده یو غلط کار کړی دی،
زه که چېرته هم غلط کار وکړم په دې کې هیڅ شرم نه محسوسوم، زه به بیخي کلیام د خلکو نه په دې باندې معافي غواړم. د بیا هم لیکلي دي سهار ما یو پوسټ کتو چې څه مو خیال دی بیا پې ورشم. نو زما په خیال دا ډېر کمزوری معیار دی. دا ذهني سطحه ډېره وړه ښیي چې د چا رایټ په کار ده چې موږ هغه له د هغې کریډټ ورکو. اوس که فرض کا ستا ډېره زیاته مینه وه او تا دا کلام وې، نو په کار ده چې تا ول دا ذکر کړی وې چې دا د طارق مشال صاحب کلام دی، رحیم شاه صاحب کمپوز دی، خو زه یې په یو بل ډول باندې ویم، نو څه نه څه اندازه به جوړه شوې وه. په هر حال بیا هم هغه کشران چا چې زما نه تپوس کړی نو دا خلک لګیا یي د سستې شهرت دپاره. بیا لږ ډېر په دې کې دا خبره هم راځي په دې پاکستان کې دیو کوشش کړی دی چې په غیر قانوني توګه باندې کریشن ټیم دیو لاندې جوړ کړی، نو دیو دا فیسبوک منیټایز کړی، بهر نه یو ایډمن را نسلی، په دې باندې ځان له بیا یو پوره ټاپک دی چې دا یو غلطه لار دیو خپله کړې ده. خو زه بیا هم پاکستان یو غریب ملک دی، نو که دیو کولی شي او 2 روپۍ ځان له ګټلی شي، خو د روپو د ګټلو په سلسله کې دومره معیار غورځول یا د چا انټلیکچوال پراپرټي د خپل لاندې کول، دا به زه کله هم نه ریکمنډ کومه. زه په خپله د یوټیوب نه ارننګ کومه، دې وخت کې زمونږ ویورشپ ډېر کم راځي، ارننګ هغسې نه راځي. خو د دې مطلب دا نه دی چې زه په یوټیوب باندې کنزل شروع کړم، غیر معیاري کارونه دې شروع کړم، د خلکو انټلیکچوال پراپرټي دې راخلم او بیا وایم چې زه پکې روجه یم نو ښه یم. بله خبره د چې دا کنټنټ کریشن کم کړی دی، یعنې دې ته نارکسیزم وایي یا نرګسیت وایي. داسې خلک په ځان ډېر زیات مین چې دی وایي چې ټول خلک بوزه ګرځي او زه پکې روجه یم، نو دی دا ښیي چې یاره زه ډېر ښه مسلمان یم. نو دا خلک لګیا دي د اسلام کارډ یا پته هم استعمالی په ډېره یو بېخونده طریقه باندې، لکه ته څوک یې یا زه څوک یم چې زه به په خلکو باندې دا فتوې لګوم چې دا روجه ده نو ته ښه تا روجه نه ده نو ته ښه نه، یا د چا میډیکل سیسټم ماته نه معلوم چې آیا په هغه ډاکټر روجه بنده کړې ده، د صحت اجازت نه ورکوي، او بیا زه یو سویپنګ سټیټمنټ جاري کوم چې د چا روجه نه ده نو هغه ښه نه دي او چې د چا روجه ده نو هغه ښه دي. په هر حال زه ډېر زیات د خفګان غوندې اظهار کوم چې زمونږ د فیسبوک دغه واګې داسې کمزورو خلکو ته تللی دي یا د هغو ذهني سطحه دومره ټیټه ده چې هره خبره هغو په ډېر خراب طریقې باندې کیش کوي. هغو لګیا دي د $2 په خاطر باندې د پوره ځوانانو یا د نوي کل ذهني سطحه او معیار راغورځوي، داسې بېخونده کنټنټ کریشن کوي چې په هغې کې د نورو خلکو حق تلفي شوي، د هغو انټلیکچوال پراپرټي مسخ شوي. په کمې کمې خبرې باندې به خبره کوو، خو بیا هم زمانه چې کومو ځوانانو تپوس کړی نو دا د انټلیکچوال پراپرټي رایټس بیخي وایلیشن دی. هر هغه څوک چې د هغه سره خپل ذاتي کنټنټ نه وي، د یو نه غوږ وهي، د بل نه سترګه وهي، د بل نه پیکې وهي، دا باقاعده کرایم ګڼم، جرم یې ګڼم، دا د معاشرې په ګټه نه تمامیږي. سبا له به نور کشران دغسې یو ځای ته ځي او هغو به هم د چا خپه وهي او د چا به لاس وهي او وایي به چې څه خیال دی بیا راشم. نو به هر حال ته زمونږ کشرې راځه کینو به یو بل به سره پویه کوو. دا خبرې بیخي خالص په ځان باندې هم ماخله، زه بیخي ستا په شخصیت خبره نه کول غواړم، زه په دغه کردار باندې خبره کول غواړم. دا چې معاشره کې که دا ځوان کوي که هر څوک کوي دا ښه کردار نه دی، معاشرې روانیږي. راځئ چې دا معاشره په ښکلي ډول باندې تخلیق کو، د یو بل ټریننګ وکړو، دا مایک دا کنټنټ دا داسې په غلطه طریقه باندې استعمال نه کوو چې په معاشره کې اړې ګړې جوړ شي، بدې ناکارې خلک یو بل ته وایي، کنزل یو بل ته کوي. ولې نه چې موږ زموږ په وطن کې ډېر ښه ټوریزم دی، ډېر ښه کلچر دی، ډېر ښه کنټنټ دی، موږ هغه څیزونو باندې ولې کار نه کوو چې موږ لګیا وو. لکه طارق مشال په خپل هم ډېره لویه ګیله کړې ده چې زما وکیلان ملګري به زما په کار راځي. دا باقاعده که چېرته وکیلان او طارق مشال په دې سټینډ واخلي نو دا سړی په دې کې کرایم کې ککړ ثابتېدی شي. خو چونکې په دې وطن کې خو قانون هغسې شته دی نو هغه هم ګیله کړې ده، بل هم ګیله کوي، کشران هم د کنفیوژن ښکار کېږي، هر سړی به بیا دا لارې خپلی. خو زما به لنډه خبره دا وي چې هر هغه کنټنټ چې هغه ستا ذاتي نه دی د هغې تشهیر نه دی پکار. او آخري خبره به مې دا وي وایي چې wrong is wrong if everyone is doing it and right is right if no one is doing it. غلط غلطي که ټوله دنیا یې کوي، که میلیونز ویورشپ راشي او که ټریلیون راشي، خو غلط کار غلطي او ښه کار ښیي که د هغې یو ویوري که نیم ویوري
ډېر خلک شته دی چې هغه ډېر ښه کنټنټ کریټ کوي زموږ ډېر ښه کشران دي مشورې کوي او هر هغه شی چې هغه تاسو شایع کوئ نو شپږ اته د مشرانو سره دانشورانو سره پوهانو سره یې اول شریکوئ چې آیا دا کنټنټ زه معاشرې ته ورکمه که ور نه کمه خوشحاله اوسئ بیا هم زموږ د برخې چې څه کېده شریکوم به یې در سره ښاد آباد او بریالي اوسو